أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین او اوریدونکو، تیر نشست کې مونږه دا لفظ صوم معنا کړی و چې روزي څه معنا ده. نن مونږه کوشش کوو چې د روزي متعلق مزید سو خبره اترې وکړو. روزه یو فرض عبادت ده او قرآن کریم کې الله پاک داغه متعلق ارشاد فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه پتا سو باندې فرض کړی شو، یوازې پتا سو نه بلکې تاسو نه مخکې قومونه چې کوم وو پاغي باندې روزه فرض و. دنیا کې څومره مذاهب چې دي، هغه يهودیت دی که عیسائیت دی که هندوازم دی که یونان مذهب دی که د چین مذهب دی، په ټولو مذهبونو کې د روزې یو اهمیت شته او په روزه باندې هغې ته روحاني ارتقا ملاویږي. نو په تاسو باندې روزه فرض شوه څنګه چې په ړومبو خلکو باندې روزه فرض کړی شوې وه. د روزې مقصد څه دی، فایدې څه ده؟ لعلکم تتقون، د پاره دې چې تاسو بچ شئ، تاسو بچ شئ، تاسو نیکان شئ، تاسو د مختلفو بیمارونو د مختلفو تکلیفونو نه بچ شئ. د روزې طبي فواید که مونږ بیانو په هغې باندې ډېر وخت لګي، خو بس دا دومره ټکې کافي دی چې الله فرمایي روزه مې دې دپاره لازمه که چې تاسو کې تقوا پیدا شي، تاسو بچ شئ. نو چې خدای ویلي که ستاسو بچ کېدل دي د مختلفو عذابونو نه، د مختلفو تکلیفونو نه، د بیمارو نه، نو یقینا دا په خپل ځای کې یو مضبوطه خبره ده. روزه په مونږ باندې کله فرض شوې ده، مسلمانانو باندې کله فرض شوې ده؟ نو د رمضان المبارک روزي د هجرت نه 18 میاشتې بعد نبی علیہ السلام چې مکې معظمې نه هجرت وکړو او 18 میاشتې تیرې شوې، د شعبان میاشت وه، مونږ چې ورته شوکدر میاشت وایو پښتو کې. د تحویل قبله هلته کې یو بل حکم شوی چې د قبلې اول مخ کول بیت المقدس ته او بیا د هغې نه پس د نبي علیه السلام تمنا وه چې ما ته د خپله د پلار نیکه د ابراهیم علیه السلام جوړه شوې کعبه هغه د ماته ملاو شي. نو هغه حکم وشو، تحویل د قبلې وشو په دې ټکو سره فول وجهک قبلة ترضاها. دا په خپل ځای کې یو بله لویه مسله ده، تحویل قبله. د هغې نه 10 ورځې بعد د شعبان په میاشت کې د روزې د فرضیت اعلان وشو. دې نه مخکې روزه وه که نه وه، نو په دې کې علماء کرام مختلف دي. څوک وایي مخکې روزه نه وه، څوک وایي وه. خو که مونږ وګورو نو د مخکو قومونو ذکر خو الله په قرآن کې کړی کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې په تاسو باندې تاسو نه مخکې قومونو باندې فرض شوی وه داسې په تاسو فرض ده. البته په دې امت کې روزه وه که نه، نو بعضې حضرات فرمایي د عاشورې روزه، د عاشورې 10 ورځې یا د عاشورې د ورځې روزه دا به مسلمانانو نیوله، یا په هره میاشت کې 3 ورځې روزې 13 14 15 تاریخ د هرې میاشت دا به روزه نیولې کېده. چې کله د رمضان المبارک فرضیت وشو نو دا مخکې احکام، دا مخکې روزې د فرضیت منسوخ شو او فرض روزه صرف د رمضان پاتې شوه او نور روزې نفلی شوې. نو که اوس هغه روزې څوک نیسي نفل دی ثواب دی پکې، د هغې خپل یو فضیلت دی او د روزو خپل. نو دا د روزو د فرضیت متعلق تاریخ و چې روزه کله فرض شوې وه، نو روزه
د شعبان په میاشت کې اتلس میاشتې د هجرت نه پس روزه فرض شوه. الله دې موږ له د دې ورځو په ښه طریقه باندې د قدر کولو توفیق راکړي.